پوجستان دی دلته پوج خپله غونډهګردي روانه کړې ده عدالت هم د دوی تر ګوټو لاندې دی میډیا یې هم یرغماله کړې ده جمهوریت یې هم یرغماله کړی دی ټول سیستم یو مخصوصه ادارې په خپل کنټرول کې اخیستی دی لکه نن چې ستا تیر جرنل په فرانس کې نه دی خلاص ته هم بیا ولاکه خلاص ولې یو سړی ولاکه بیا خلاص ولو دا به بیا هر سړی چې هر چیرې ځي ذلیله کېږي به بېعزته کېږي به شکست به تاسو خورئ بری به د دې کام وي تاسو تاریخ در واخلئ رنجیت سنګ هم د دې ځایه شرمنده وتلی دی علاقو خان شرمنده وتلی دی دلته عرب تښتېدلی دی فرنګي شکست خوړلی دی نو دا پنجابي استعمار دی واوري چې تاسو به هم شکست خورئ سبا پر 21 تاریخ باندې پایپ سټیډیم کې د ملي اتل ملي شهید عثمان خان کاکړ د دویم تلین په مناسبت سره جلسه عام ده پښتون تحفظ مومنټ د دې جلسه عام برپوره حمایت کوي تیر 22 ورځو څخه په شمالي وزیرستان میرانشاه کې هلته د پوج چې کوم چیک پوسټونه دي پر دې چیک پوسټو باندې د ګاډۍ څخه زموږ 3 ملګري راشوه کړي دي ادرامان وزیر زاکم خان او جلال خان خو بیا د شرم خبره دا ده چې 22 ورځې تېرې سولې دا ملګري تر اوسه نه پولیسو ته حواله کړي دي نه عدالتو ته پیش کړي دي ډایرکټ هلته پوجانو په خپله کیله کې کښېنولي دي د پوجانو د دې ناروا د دې غیر عیني او غیر قانوني عمل په خلاف هلته د تیرو 18 ورځو څخه د پی ټي ایم ملګرو درنه کښېنولې ده چې غوښتنې یې دا دي چې زموږ دا 3 ملګري اول خو پرېږده بېګناه تا نیولي دي یا یې بیا عدالتو ته پیش که یا یې پولیسو ته حواله که خو بجای دا چې دا غونډهګرد پوجان دا دهشتګرده پوج هلته د دې پرلت دا آئیني او قانوني غوښتنې ومني خو دوی نور هم د زورواکۍ څخه کار اخلي نور هم بدماشي شروع کوي چې هلته یې زموږ پر ملګرو الټه کریک ډاون شروع کړی دی هلته غواړي چې دا پرلت منتشره کړي هلته یې زموږ د ملګرو د نیولو کوشش کړی دی چې د هغه په تسلسل کې پرون سار علي وزیر هم گرفتاره کړی دی او بیا یې له ځانه سره اغوا کړی دی نو عزیزانو دلته دې ملک ته ریاست ویل یا دلته دې ته چې دې کوم نوم ورکړی دی په دې نامه ورته ویل دا به یو جبر وي دا پوجستان دی دلته پوج خپله غونډهګردي روانه کړې ده عدالت هم د دوی تر ګوټو لاندې دی میډیا یې هم یرغماله کړې ده جمهوریت یې هم یرغماله کړی دی ټول سیستم یو مخصوصه ادارې په خپل کنټرول کې اخیستی دی که د دوی خوښه وله هغه کار به کېږي که د دوی نه وه خوښه دلته بیا هېڅ هم نه د منلو وړ دی نو عزیزانو موږ دوی ته دا وایو موږ مخکې هم ورته ویلي دي چې دلته ستاسو مخکې هم پر دا خاوره باندې ډېر زورور راغلی دي خو دلته هغو دا وطن دا خاوره دا کامونه یې نه دي نیولي نن هم پر دا خاوره باندې دا کامونه ژوند کوي دا پښتانه ژوند کوي دا بلوچان ژوند کوي دا هزارګان ژوند کوي دا سندیان ژوند کوي خو هغه جرنیلانو نوم و نښان هم نسته اوس یې په بار کې هم خلک نه هیله کوي نو ستاسو دا خواهش هم نسي پوره کېدلی تاسو به دلته شکست خورئ او دلته به بریا د دې مظلومو اقوامو وي دا زموږ خاوره ده دا زموږ وطن دی او موږ دا لوړه کړې ده چې پر دې خاوره باندې به مزید ستا یوه لوبه نه هیله کوو قربانۍ ورکوو جدوجهد کوو ستا لوبې به دلته موږ ټولې ناکامه کوو عزیزانو د دوی د جبر د لاقانونیت اندازه تاسو لګولی سئ که دلته موږ د عدالتو خبره وکړو چې دا عدالتو باندې د کاله په عربونو روپۍ بجټ کې دوی حصه ورته ایږدي دلته د هر جج په لکونو روپۍ تنخوا ده نوکر او چاکر یې ستا خو بیا دا صاحبان پر دې عدالتو باندې هم باور نه لري چې هغه دوی خپله جوړ کړي دي پر خپلو جوړ سوو عدالتو باندې باور نه لري اوس دلته دوی ځان ته خپل کورس جوړ کړي دي هلته دا صاحبان په خپله باندې مقدمې چلوي ولې موږ دوی ته دا وایو چې دلته په دا ملک کې دا ټول انسانان سره برابر دي ته بالاتره نه ته د دې ملک چوکیدار یې د دې ولس
د ټکس په پیسو باندې تا ته تنخوا میلاویږي، دا ستا ګاډیانې، دا ستا کوم عیش و عشرت چې دی دا ټول د دې ولس په پیسو دی چې د دې ولس ښه و بد په دا عدالتو کې پیښیږي. علي وزیر او زموږ درې بې ګناه ملګري ته پر معمولي جرمو باندې په عدالتو کې پیښې په کلو باندې جیل ورکوې او بیا ته په خپله دا عدالتونه نه منې. عزیزانو تاسو به د دې عدالتو فیصله لیدلې وي چې جسټس سیټ وکار فیصله وکړله د سپریم کورټ چیف جسټس ولو چې مشرف چې دی دا غدار دی د دې ملک، دا آئین مات کړی دی. په کار دا دی چې د تاتکړۍ ولګېږي او که چیرې دی مړم سلو 3 ورځې په کار دا دی چې د مجسمه پر ډي چوک باندې وځړېږي. خو بیا تاسو اندازه ولګوئ د دې ملک یو مړ جرنیل هم ستا پر سپریم کورټ زورور دی. مشرف مړ سلو دلې راوستی پوښتنه کوي خو هغه د سیټ وکار فیصله چې ده هغه نه ومنل سوله. مطلب دا چې دلته یو مړ جرنیل هم چې دی هغه تر عدالت ډېر مقدسه دی. بیا به تاسو لیدلی وي چې تیر جرنیل صاحب دلته ریټایر سولو په اربونو روپۍ کرپشن یې کړی ولو او دا خبر لیک سولو دا دلته تر 19 پورې راورسېدی. بیا یو کمیټۍ جوړه سوله چې هغه به تحقیقات کوي. خو دا کمیټۍ د دې دپاره نه سوه جوړه چې هغه به باجوه راغواړي د ده څه به تحقیقات کوي چې جرنیل صاحب ستا خو 2 لکه تنخوا وه دا په اربونو روپۍ ستاله د کومې خوا رالې. خو د شرم خبره دا ده هغه کمیټۍ د دې دپاره جوړه سوله چې یہ ہمارے بیچ کی خبر کیسے لیک ہوئی، نہ تو تمہاری اس خبر پہ کہ تم اتنے بزدل ہو. دا د دوی اندازه تاسو لګولی سئ. نو عزیزانو دوی چې دا دومرې زورور سوي دي، دوی چې دا دومرې بدماشان سوي دي، د دې وجه دا ده چې موږ دا ولسونه پر 100 لارو سره تقسیم کړي دي. چاته یوه ایجنډه ورکړې ده، چاته بله ایجنډه ورکړې ده، څوک د یوې ایجنډې دپاره لګیا دی، څوک د بلې ایجنډې دپاره. نو موږ دا ورته وایو چې نن دلته په ټول ملک کې د احتجاجونه وسول او زموږ د یورپ تنظیم هم لګیا دی. په 3-4 ورځې کې به هلته د یورپ په مختلفو ملکو کې دا د احتجاجو لړۍ پیل کیږي. خو که بیا هم ته دا مطالبات نه منې زموږ دا ملګري نه یې لکوې نو دا یاد وساته له موږ سره یو اپشن دا هم را سره دی چې موږ به پر اسلام آباد باندې درځو او داسې به نه درځو لکه اوس چې یو څو ټیم مخکې خلک اسلام آباد ته تللي ول په بخښنه سره دا ټول یا د چاینا دپاره تللي ول یا د امریکې دپاره. خو موږ چې درځو نه به د چاینا ایجنډه وي نه به د امریکې ایجنډه وي، دا به د پښتونخوا وطن ایجنډه وي. د کام دپاره درځو، د خاورې دپاره درځو، هلته به دې بیزاره کوو. او دا بله واوره دا وار به یوازې پښتانه اسلام آباد ته نه درځي، هزارګان به هم راسره وي، سندیان به راسره وي، بلوڅان به راسره وي، ټول مظلومه درځو اسلام آباد ته درته کښېنو. بیا به هلته فیصله کیږي یا به د دې کام حقوق منې، د ده پښتانه حقوق به منې، زموږ خاوره به یې لکې پر دا خاوره به امن راځي، دلته به دهشتګردي ډالري جنګونه ختمیږي. یا بیا دا واوره لکه نن چې ستا تیر جرنیل په فرانس کې نه دی خلاص، ته هم بیا ولاکه خلاص ولې، یو سړی ولاکه بیا خلاص ولو. دا به بیا هر سړی چې هر چیرې ځي ذلیله کیږي به، بې عزته کیږي به، شکست به تاسو خورئ، بری به د دې کام وي. تاسو تاریخ در واخلئ، رنجیت سنګ هم د دې ځایه شرمنده وتلی دی، علاقو خان شرمنده وتلی دی، دلته عرب تښتېدلی دی، فرنګي شکست خوړلی دی. نو دا پنجابي استعمار دی واوري چې تاسو به هم شکست خورئ. مازې د قوم د احتیاط وخت پاته دی، قوم سره یو کیږي، د قوم سر خلاص دی. هغه ورځ لیرې نه ده چې دا قوم به ټول پر یوه ایجنډه سره یو ځای کیږي او بیا به ته لاره نه کې پیدا چې اوس به پر کومه لاره باندې وځم. او عزیزانو یوه بله خبره کوو چې دا اوس دلته نوی سیستم دی په مخ اخیستی دی چې ملیټري کوټونه یې جوړ کړي دي او د سیاسي کارکنانو مقدمات په دا ملیټري کوټو کې دی چلی. موږ د دې سخترینه مذمت کوو. پکار دا دی چې دا عمل فوري طور ودرېږي او څوک چې په دې عمل خوشحاله دي یا د ده ملګري دي دا د یاد وساتي دا خلک خپل ځان ته په خپله کډۍ کیندي. سهار چې بیا په دا کډۍ کې ولوېدلاست بیا به تاسو ته اندازه ولګېږي. موږ نن هم دا غوښتنه کوو چې دا کوم عدالتونه جوړ دي په دې کې دا کوم ججاج ناست دي پر دې باندې
تاسو هم اعتماد وکړئ زموږ هم پر اعتماد دی موږ درځو